بعد القلم وقبل المدثر، بعد القلم وقبل المدثر. او دې کې ترتیباً د سورتونو د قرآن 73 نزول کې درېم 73 او 3 ربط د مسلې توحید نرستو مسلې تلاوت چې دې سره مضبوط شي او ربط برابر شي، کنټیکټ د الله سره مضبوط شي. خلاصہ په ابتدا کې مسلې تلاوت، په درمیان کې تسلی او تخفیف دنیوي او اخروی دواړه، او اعاده مسلې تلاوت. یا ایها المزمل، کفار نبی علیہ السلام سر باندې قسم قسم خبرې کولې چې شاعر دی، کاهن دی وغیره وغیره. نبی علیہ السلام غمجن شو، کبر واغوس، نو الله ورته محبت په لهجت کې یا ایها المزمل، اے کمبل اغوستون کې پاسه. د غم علاج دار چې عبادت کوه، ځان بودکه نه. اے کمبل اغوستون کې قیام کوه د شپې، مگر بعضې تېنه آرام کوه، او بعضې څه شی دی نیمه شپه یا کم د نیمې شپې نه یا زیات د نیمې شپې نه آرام کوه. نو 3 تخیر ورکړل شو په آرام کې، او تخیر د قیام تېنه معلوم شو ضمناً، او مراد د قلیل نه کم دی، د کل نه. نو اعتراض وارد نشو چې قلیل خو کم د نصف ته ویلی کی، او نو نصفهو نه تفسیر صحیح نشو، یا نصفهو بدل د دلیل نه، او الا قلیلا استثناء مقدمه ده د نصفهو نه، او انقص اعاده برای تخیر ده. نو اعتراض وارد نشو چې دا کې تکرار راغی، دا تفسیر مدارک لیکلی ده. نو په دې کې 2 تخیر شو په قیام کې. یا نصفهو کې تقدیده، یا المزمل قم، یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه قم نصفه، پاسینو نیمه شپه پاسه. تفسیر خازن دا معنی لیکل. نو په دې کې 3 تخیر دي په قیام کې. یا شاول الله سے منع کړل چې قیام کوه هر شپه الا قليلا، یعنی که شپه نیمه قیامونه کې د وجه د سفر نه یا د مرض نه، نو پروا نشته. او چې قیام کوي نو څنګه کوي نصفه او انقص منه قليلا، او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا الى آخره. سورة